چې انګریز مکمل کوشش کوي چې د دو طریقه د دو ذهن د دو نظر بدل کو شاید چې دو بیا خپل د اولاد ذهن سازیو کی چې دو د اسلام دو د شرعي قوانین دو د جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د مینې او د محبت نه لرې شي او د انګریز او د لارډ میکالې په قوانینو باندې روان شي د دې احساس ما او تا ته دلته نه کیږي ځکه چې مونږ غرونو کې پاتې کیږو لږ دې ښار طرف ته لاړ شئ مونږ دعوه کوو چې زمونږ جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سره مینه ده د مینې دعوه هر څوک کوي د عشق دعوه هر څوک کوي لیکن دا مینه پالل دا عشق پالل دا ډیر ګران کار یو د لپاره یو څو ځوانان په دنیا کې دا د هر چا کار نه دی لیکن مونږ له پکار دي چې مونږ سوره طاقت لرو دومره خو وکړو مجنون پلار ناسو د لیلا نوم لیکه په شګه باندې د لیلا نوم لیکي او میټاوي نوم لیکي او میټاوي چاته تاسو کو مجنون دا څنګه لیوانو کار کوي چې د لیلا نوم لیکي او میټاوي لیکي او میټاوي هغه اشعارو کې ډېر خسته نقل شوی دي گفت مجنون نام مشکل لیلا می کنم مجنون نه تاسو شو سره مټاوي دا نوم لیکي او میټاوي وی گفت مجنون نام مشکل لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دهم د لیلا نوم لیکم او میټاو مخبل ځان له تسلی ورکوما زمونږ تر اوسه پورې د الله په نوم باندې تسلی ونشوا زمونږ تر اوسه پورې جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په سنت باندې تسلی ونشوا مجنون دنیا لپاره لګیا دی ظاهری عشق دی ظاهری ډول سنگار دی لیکن زمونږ حقیقي مینا هغه مونږه پرېښې ده چا لپاره دا روسو درته یم دا مونږه چا لپاره پرېښې ده د مجنون مینې ته وګوره هغه لیلا له څوره قربانیانې ورکوي مونږ الله څوره یاد کړی دی مونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په سنتو باندې څوره عمل کړی دی موضوع طرف ته راځم زمونږ د اولاد زمونږ د بچو اغیار مکمل کوشش کوي چې د دو ذهن د دو طریقه د دو رواج او د دو دین دی بدل شي او عزتمندو په ښارونو کې دا شروع دي دې لپاره انګریز هندوستان مکمل کوشش کوي هغه د موبایل طریقه ومده هغه کې ته بازار ته ځې ساین بورډ درته هم لګېدلی کاغه ته بل څیزې ته ځې سکول ته ځې سکول ته سکول لپاسه هم لګېدلی یو تاله یو دا تصویر پیغام راکوي چې ته قرآن پرېږده او دې طرف ته راځه چې یو هلک ولاړي جینۍ ولاړی او هلک په لاس کې یو ګل یو هلک ورته ناست دي دا تصویر دا ساین بورډ دا ما او تاله ډېر زیات پیغام راکوي لیکن په دې باندې پوهېږي هغه خلق چې هغه زیرک خلق وي هغه قرآن باندې پوهوي هغه په احادیثو باندې پوهوي هغه سوچ او فکر لري چې دا انګریز دا تصویر دا کالج یونیورسټۍ دا پیغام مونږ له څه پیغام راکوي دا زمونږ د بچو ذهن څنګه بدلوي دا د لارډ میکالې نظام زمونږ قوانین څنګه بدلوي دې باندې پوهېږي څوک لیکن مونږ انپړ مونږ جاهله خپل اولاد دغه طرف ته بوزو که زمونږ اولاد د جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم طریقه پرېږدي زه ورته څه نه وایو که غر ته لا نړل لرګي را نړل پټي ته لا نړل غنم یې کټ نه کړل بچې له پلار سزا ورکوي رور ولا سزا ورکوي که چېرې نبي علیه الصلاة والسلام سنتو باندې عمل ونه شو پلار چېرته هم بچې ته نه وایي چې دې باندې دې عمل ولې نه دی کړی که چېرته اولاد سحر مونځ له پا نه سي که چېرته بچې مونځ له جومات ته لاړ نه شي
پلار ورته چرته نه وای رور ورته نه وای مور ورته نه وای چې بچې ته مزله ولې نه تلې آیا موږ له قرآن دا پیغام نه دی راکړی آیا موږ له صحابو دا پیغام نه دی راکړی د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابو باره کې چې رضی الله تعالی عنهم اولئک هم المفلحون دا اعلان ولې شوی و دا ځکه شوی و چې یو قرآن آیت پر هغه راته هغه به ورله عملي جامه ورکوله ما ورته صرف تلاوت کو هغه هم رمضان کې نور نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی علموا اولادکم ثلاث خصال اے خلقو خپل اولاد ته درې خبرې وښایئ حب نبیکم و اهل بیته و تلاوت القرآن د جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مینه ورته وښایئ د هغه سنت ورته وښایئ د هغه طریقه ورته وښایئ دنیا کې زمونږ چا سره مینه وي محبت وي عقیدت وي مونږ وایو یاره زما دې سړي سره مینه ده زما لباس د ده په شانې دې وي زما څادر د ده په شانې دې وي زما ټوپی د ده په شانې دې وي زما ګیره او زما ویښته د ده په شانې وي ځکه زما د سره مینه ده دا د دنیا طریقه ده لیکن الله رب العزت قرآن کې ویلي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله او مونږه دعوه کو چې زمونږ جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سره مکمل مینه ده دا هغه ګستاخي مونږه برداشت کولی نشو برداشت کولی زمونږ څه چې وس رسي مونږ جواب ورکو زمونږ نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه ده دا زمونږ دعوه ده بیا پکار داسې ده چې زمونږ لباس زمونږ جسم زمونږه ویښته زمونږه ګیره دا د نبی علیه الصلاة والسلام د ګیرې په شان شي دعوه کوو که نه دعوه کوو چې زمونږه مینه د نبی علیه الصلاة والسلام سره بیا زمونږه کردار زمونږه طریقه زمونږه دا جسم زمونږه ظاهري صورت دننه پرېږده زه خیر دی ظاهري صورت دننه هم لازمي لیکن ظاهر کې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان دي شي ولی ما او تعالی نن ماډل انګريز ګرځیدلې ما او تعالی نن ماډل هندستان ګرځیدلې زه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه ګورو مونږ صحابه ته نه ګورو مخبل استادانو ته نه ګورو مونږ دلته چې قاری صاحب موجود دی قاری صاحب ته نه ګورو چې زمونږ قاری صاحب سره مینه ده زمونږ ګیره د قاری صاحب په شان وي زمونږه تلل کېناستل پاسېدل د قاري صاحب په شانې وي زمونږه مز او دس د قاري صاحب په شانې وي ځکه دا ظاهر ماډل دی ما ورته نبي علیه السلام نه دی لیدلی کوم چې علماو بیان کړی دی هغه مونږ اورېدی دی هغه باندې عمل کوو لیکن مونږه ځان له ماډل قرآن نه دی ګرځولی ما ورته ځان له ماډل صحابه نه دي ګرځولي ما ورته ځان له ماډل قاري صاحب نه دی ګرځولی ما ورته ځان له ماډل انګریز ګرځوللی ما ورته ځان له ماډل هندوستان ګرځوللی لیکن زه هغه خوږو مور و پلار ته ویم زمونږ اولاد زمونږ بچي چې بلوغ ته نه دي رسېدلي که بلوغ ته رسېدلي لیکن به اعتبار د عقل دو بالغ شوي نه دي به اعتبار د عقل دو کله بازار ته ځي نو ساین بورډ باندې دوکه شي کله هندوستان ویډیو ګوري نو هغه باندې دوکه شي کله یو انګریز تصویر ته ګوري هغه باندې دوکه شي کله د یو ټیکنالوژي ته ګوري هغه باندې دوکه شي کله د لاډ میکالي نظام یو کتاب وای هغه باندې دوکه شي خپل ظاهر خپل صورت خپل طریقه هغه طریقې باندې اختیار کی ځکه دو په اعتبار د عقل تر اوسه پورې بالغ شوي نه دي مور او پلار باندې رونو خویندو باندې دا فرض دي چې دو د خپل د اولاد خپل د رونو خپل د خویندو تربیت وکړي ولې ما او تا نه دا انګریز دا اولاد خرابوي مشرانو د دین والا خلقو خسته ګیرې وي خسته شملې وي عزتمن خلقو هوښیار خلقو را روان نسل ته ګوره دلته خو دین شته دلته خو نبی علیه الصلاة والسلام سنت طریقه شریعت شته بهر ماحول ته وګوره دا ماحول د هغه ځای نه دلته را نقل کیږي دا نقل کیږي بهله چې کله مور او پلار خپل بچو خپل د اولاد تربیت ونه کي دو ته خیال ونه کي
دا د مور او پلار حق د عزتمندو مال د خبرو کولو چل نه راځي لیکن د استادانو یو لږ سبق تاسو تخپل هغه چې سویل تاسو ته ورومه مور او پلار له پکار دي چې د خپل د اولاد تربیت وکي او اولاد تربیت ضروری دی او قرآن کریم کې الله رب العزت ویلي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا دا نه دی ویلي او هندوستان والو او سیکانو دا نه دی ویلي یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانو قوا انفسکم واهلیکم نارا خپل اولاد خپل اهل او عیال د اور نه بچ کئ عزتمندو یو انسان وي خسته لباس خپل معشوم ته واچي معشوم بچي خسته ټوپه خسته بوټان او بوزي یو کنده کې اور بلیږي دغه معشوم روالي او دغه کنده ته وغورځي نو دا سړی ظالم دی یا صحیح سړی دی ظالم دی که نه ظالم به ورته وایو که نه یو سړی دی دغه خسته بچی دی لوی شو هغه خسته لباس ورته واچو بیا چاړی راواغسته هغه یې ذبح دا سړی ظالم دی که نه دی ظالم دی که نه دا سړی ظالم دی قرآن کریم کې الله رب العزت وای کہ مومنانو اے خلقو خپل اولاد مو وجنه خپل اولاد مو وجنه خپل اولاد وجلل سدي هغه جاهلان خلق او هغه ډیرو خيار خلق لیکن ما او تا جاهلان جوړ کړ دي عرب ډیرو خيار خلق ادا سے جاهلان نو زمون پشانه ډیر غیرتمند عزتمند خلق نران خلق ذکر الله رب العزت اصلاح عالم لپاره عرب خوخ کړی دي لیکن ما او تا جاهلان جوړ کړی دي هغه به کم کار کو خپل اولاد به وجلل لیکن د دې دور خلق سکی دوم خپل اولاد وجني خپل اولاد وجلل سدي چې تخپل اولاد ته قران نه خای خپل اولاد ته جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم احادیث مبارکه نه خای خپل اولاد ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه نه خای خپل اولاد ته دین دستور شریعت نه خای داوم د اولاد وجلل دي او دغه اولاد به قیامت پر ازمنه د مور او پلار په گریوانی او د دو اولاد بلاسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی مروا اولادکم بالصلاه مروا صبيانکم بالصلاه او خلق خپل بچو ته د مز حکم کوي مونږه کم بچی ته د مز حکم کړی مون خوایو زمون بچی دی پر راحت وی په سکون دی وی خوب دیو کی جمع دی واور وریږي د مزدت لو ضرورت نشته مز دی اډونه کې لګ آرام دیو کی عزتمندو من خپل بچو لپاره د جهنم اور خو او د دنیا د لګ تکلیف دا نه برداشت کو پکار دا چې موږ تعلق مع الله جوړ کو موږ الله ته نږدې شو او خپل اولاد الله ته نږدې کو او یو شاعر وای لیتک تحلو والانام مریرة لیتک تحلو والانام مریرة لیتک ترضى والانام غضاب لیت بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب لیتک تحلو والانام مریرة لیتک ترضى والانام غضاب لیت بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خرابو کاش زبا زما استا په منس کې یو تعلق وي زما استا په منس کې یو نسبت وي زما استا په منس کې د قران تعلق وي د شریعت تعلق وي شریعت باندې عمل وي دستور باندې عمل وي کاش ربا کدی شریعت باندې پدی قوانین باندې پدی قران باندې پدی شریعت باندې مانک عالم خفکیږي خپدشي کمانه پلار خفکیږي خپدشي کمانه مور خفکیږي خپدشي کمانه علاقی والا خفکیږي خپدشي لیتک تحلو والانام مریرة لیتک ترضى والانام غصاب کاش که زما استا تعلق وي پدی تعلق باندې ک عالم
بگیگی خپد شي لیکن اے رب زما استا یو تعلق وي لیکن زمونږ د رب زما او د رب زمونږ رب سره تعلق نشته ولی مونږه انګريز مونږه زمونږ ذهن سازي کړي ده ذهن سازي عزتمندو ډېرې طریقې دي ټول نشم بیانولای مختصر میں تاسو ته وي چې مونږ په ظاهر باندې دوکه کیږو ځکه زمونږ نظر محدود ته یو دیواله پورې دیوال له شاته سدي ما او تا ته نخکاری زما او ستا نظر د غره پورې محدود دی د غر له شاته سدي ما او تا ته نخکاری ظاهر باندې ما او تا دوکه کیږو چې ظاهر څنګه ای زم چې زما ظاهر دی همدغه سي لیکن ظاهر باندې باندې دوکه کیږو د دیوال د غر نه شاته بګورو چې برزخ کې سدي قیامت کې سدي نو عزتمند مونږه دوکه شیو په ظاهر باندې مونږه ظاهر ته کتللی چې ظاهر حسن داده ظاهر حسن داده چې د نبی علیہ السلام طریقه د پری خود شي پدې کې زما اوستا کامیابی ده نو عزتمند پدې کې کامیابی نشته ظاهر مونږ پدې کې دوکه شیو چې دروغ وایا کامیاب بشي نو عزتمند پدې کې کامیابی نشته بلکې رښتیا وایا دنیا او آخرت کې به کامیابی ظاهر کې زمو کامیابی ده چې رشوت ورکا نو کار بدیو شي کامیاب بشي نو عزتمند پدې کې کامیابی نشته حالانکه رشوت مور کا پدې کې کامیابی ده دا ولی مونږه ظاهر باندې دوکه شیو زما اوستا نظر دې دیواله پورې د غر پورې محدود دی د دیوال نشاته د غر نشاته سدي هغه ته ما او تا نه ورسېدلی ما او تا د دیوال نشاته د غر نشاته چې سدي دې ته ما او تا ولې نه ورسېدلی د دې وجه څه ده کنه هر شي لپاره یو وجه د دې وجه څه ده چې زما او ستا دیواله پورې نظر دی د غر پورې نظر دی ظاهر باندې زه ورته دوکه کیږو دا ولې ځکه چې ما او تا د قرآن له ټیم نه دی ورکړی د دیوال نه چې شاته سدي هغه الله په دې قرآن کې ذکر کړی دی ما سره او تا سره دومره ټیم نشته چې زه ورته د قرآن ته کینو موږ او اودس وکړو چېرته سې روزه چېرته چله ولګو دې لپاره ټیم نشته بی موږ سره ټیم نشته دکاندار وای ما سره ټیم نشته ذمہدار وای ما سره ټیم نشته زه بازار ته ځم زه ما سره ټیم نشته زه چیل غر ته ځم بل وای ما سره ټیم نشته ده نو عزتمندو دا جواب به کافی شي قیامت پر ازمانه تاسو وای ستاسو به فیصله وکړو زه ما سره ټیم نشته ذمہدار وای ما سره ټیم نشته دکاندار وای ما سره ټیم نشته بازار والا وای ما سره ټیم نشته زه موږ نشم کولای زه قرآن ترجمه ته نشم کېناسته زه درس ته نشم تللی زه مکتب ته نشم تللی زه مدرسې ته نشم تللی زه خپل بچی په مدرسه کې نشم داخلولی زما ډېر مصروفیات دي ما سره ټیم نشته نو عزتمندو قیامت پر ازمنه دا جواب به کافی شي الله په دربار کې کافی بشي نه کافی کیږي کنه چې دا جواب نه کافی کیږي نو بیا بل جواب ولټوي ځان له بیا بل جواب ولټوي ځان له په دنیا کې دا یو څو خبرې او په دې باندې الله دې موږ له عمل کولو توفیق نصیب کړي و ما علينا